سلویختی روانه ده اربعین حسینی اغا حوالی سر از جمله کام سو یو جمله نوری دی مهمی اغا ببارکتو سے متوجه کام یقینا لکه سنگی مولا حسین مباندی احساناتی غزی عباس احساناتی علی اکبر احساناتی اندیشون سر مولا امام سجاد ورمنی زینب سلام الله علیها مباندی احساناتی دا طولانی سفر سودی وکرلو صرف دی د پاره چې اسلام کربلا خلق توخی اگر جمله ډیره معروفه ده اگر حسین نبود اسلام در اسلام میماند و اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند کچیر حسین نو اسلام بنو و کچیر ورمن نو بیا بچو کربلا نو پیشنده ده دغه بیبی کمالات دی دا د سجاد مولا عظمت ده چاغوی د کربلا دا واقعیا ډیر سخت و مراحلو کې بازارو کې دربارو کې خلکو ته خیر ازکه یو روایت شته کته سی ورمنی ته وشوړیدل د سید لکه حسین ته شوړیدل و دی دغه بیبي عظمت مقام هغه اثر دغه د چې بیبي کومه خطبه دی مکمل جلال شجاعت او شهامت نه ډاکی دي ذلات د بیبي خطبو کې نه بری د سجاد مولا خطبو کې مکمل عزت ده مکمل شجاعت و شهامت ده او کې ځنه وخت کې مودا سوچ کوو چې شجاعت یا شهامت هغه صرف توري سره ده جنگ سره ده نه ځنه وخت کې شجاعت شب سره یاد ده چې ته ظالم ته ودرېږي ظالم ته ظالم نه وایي او ظالم خپل خبرو کې گیر کې وی ظالم خلی کی اوش کی وچی شی خبرونه ولوی دا شجاعت ده و دا بهترین شجاعت ده چې شب شجاعت نو ته ویل شي دا وظیفه د مولا سجاد او د ورمنې زینب و سو شجاعت سره امام سجاد غږیدل دي شجاعت سره ورمن غږیدل دي ازکه ز ډیرو ځای کې آیا سما دا خبره چې بیمار امام وای سجاد مولا ویلی بیماری یو مصلحات و نورا میڑنائی و علی پر شانتا میڑنائی و حسین پر شانتا تو اسی کہا خطبہ وقت سوئی چه یزیدی دورا گبرائی کرده در خطبه چه غاگی وقت رلو چه آسان ده شوش چی ده پارا چه مکا سجاد مولا خطبه و دروی آغا ایور رف والا خطبه ده چه اندسی عربه که الویلیا خوان دینا مردی کی ویلی د شام کې مولا امیر المؤمنین خلاف ډیره پروپاګاندا وشوله پروپاګاندا ډیر بادشاہ دی هغه ذهن دی دا ورشوري با چې نعوذ بالله 100 بار نعوذ بالله علی اسلام کې براخه نشته کله علی چې جماعت کې شهید شوی چې ځنه کاسونه ویل چې علی جماعت کې شي کول یعنی دور زیاده پروپاګاندا لان بکیدلو نفرین بکیدلو سب زیاړي بکیدلې څه چون نه کولې هغه ته با ماویا ویل څه ویلې نه کوي سعد بن ابي وقاص هغه ته ماویا یې چې ته ویلې علي ته زیاړي نه کوي د نورې کې ته ویلې نه کوي د اهل سنت کتابو کې ده صحیح مسلم کې ده دا او دا کوڅه درې صفاتونه علي کې د شون سره دي چې جمع مو د ګونګ شي نه د شوم ویلې یعنی دور د شای عام شوی د شهر ته دغه خلخانی نو وتل ډیره سخته و ځنه خبرې د سړي څنګه تاسو برداشت نه شو کوي زیویل نه شو چې د تاسو د ویل دی ویله کوفینا سخت منزل شام ولو کوفی کې بیایا نسبتا علی علیہ السلام ته راویا نارما وا خپل ته د سې ټریننګ کړی و څنګه غوړی علی بدلا وخت خلخانه یې روغله خو نه عزت سره جلال سره شجاعت سره بیبیا لوڑا دے عزت و جلال و شجاعت سره سجد مولا لوڑا دے تو کہو انا ابن مکہ انا ابن منا انا ابن زمزم انا ابن صفا والمروہ کمونن پیشندی چونکہ التا سفیران نوستو مختلف ملک و خالقوں کے نوستو دیسه کومه پروپاګاندا کړی اټوله وتا وبو کې ملیامیټ کړاله خورو کې وتا ملیامیټ کړاله ورته دا انا ابن مکه زد مکی فرزند یو زد مکی سوایو دیسه مراد ده یعنی مکی وارثان مویو انا ابن زمزم
د زمزم وارثان مو یو ټولې دنیا ته دا اوبه به ورونه شفا رسېږي د مو خلقاني سره تعلق لري. انا ابن منا څه منا کې قربانۍ کېږي د قربانۍ د ابراهیم او د اسماعیل د قربانۍ وارثان مو یو. انا ابن صفا والمروه څه بیبي حجراو کې منډې کړې دي حجیان سایو کې کوي دا هغه وارثان مو یو. انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضى انا ابن الزهراء انا ابن خدیجة الکبری. یو تخی څه سبا دا ونه سیاسی دا پیغمبر ایمان کده دا ایمان کده علی موفر نکده دا حسن جان زوای زیام دا حسین زوای زیام. اغلا بعد علی فضائلو دا ذکر کئی څه دوو نیزو سره جنگیدو هغه علی موت ہے. دوو تورو سره جنگیدو هغه علی موت ہے. جان څه ګرم شوه نشان نشه باندې لګیدلا تورا توري باندې د شیبه ملیامیټ کوله دغه کفار مشرکین لکه ژرندې کې هغه دوو تیګو مانس کې غنم څنګه ملیامیټ کیږي د مالک علی وسه دا کفار دا مشرکین به ملیامیټ کوله د ایمان کوو. هغه نه باندې کوس از ان چې دوی له ازان وک دي د پاره څه سجاد مولا خطبه نه غبرای شول څه شام لاس نوځي اقتدار ملاس نوځي اذان شروع کړلو. څه کله پیغمبر نبی ته خبر را ورسېدله ویله اذان چې اوس ودرېږه یزید داره ته شیطان کده که ایمان کده څه د اذان کې نه ماخسته شي که تو دا ویله چې ایمان کده درویغ دو ویله که بیا دا دویله شیطان کده د محمد نما اذان کې خلی خلخانه دربارو کې وتروي ډیره درنده جمله ته ویله. خدا غزي کې بابا جمله ده هغه ده تو دا مقصد نه و حسین شهید شي ایتو دا مقصد نه و چې عباس شهید شي ایتو مقصد دغه نامې سره و خو نن ما دربار کې د ویل چې مو وګټله تو بویا کړله مو غالب شو ته مغلوب شولې ایمو وینا ایتو توري باندې سراور شوله تو دغه نامې سي ډیره خوري وکړله چې ځان اوسي خو یاد وساته نه به ځان اوسي نه به المنزل اوسي هم با اذان کے اشہد ان محمد رسول اللہ و ہم با المنزل کے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. اندیشان سرا دورمن خطبہ چاہا ډیره سرور خطبہ دے ډیره سرور دے وقت نشته ټولې خطبې طرف ته اشاره کوله خو یوه جمله دا ورته استعمال کړه یبن الطلقا او د آزاد شوي کسانو زویه یا دا ترجمه ده هغه کسان چې آزاد شوي دي یا داسې ترجمه یې وکړو یبن الطلقا د آزاد شوي ښځو زویه مراد یې څه ده دا ډېره مهمه جمله ده. یو تاریخ دی څه ورمن زینب دربار کې ورته راوسپړل کسه دعا شکا نشي کوای بیا هغه ملعون چې هغه لاس نه ویني څکېږي 50 ملکونه یې لاس کې دي هر تګادو سره لاس کې دی بیا لږ خصوص وکړو څه ورمن یوه طرف ته نیزې کې عباس ملغلله بل طرف ته حسین ملغلله خو میړنی سوره دی تاریخ یو سره وسپړالو یبن الطلقا د آزاد شده کسانو زویه دینه څه مراد دی. کله چې پیغمبر مکه فتح کړله ابو سفیان ورته شو چې مو سره کوم سلوک کیږي صحابه ورته وویل چې الیوم یوم الملحمه نن د انتقام ورځ ده. پیغمبر دو تو که الیوم یوم المرحمه نن در رحمت ورسته چون از انتقام نخلو نن ابو سفیان تا موسید آمن ویر کرلو نن دوی تا مو ازدی ویر کرلو سوچ میں خبری تا نن دوی نا مو ہنگامی اسلام قبول کرلو گبراہٹ والا اسلام پہ یہ گوتا خبری نہیں نن ورسی نباد آزادی توس د ابو سفیان تاریخ اوس چوره اوس پړالو ورمنې زینب سره چې ایمان کو بیګاتو ته ازادي دیر کړی ته ایتو نه کوتا
نن ته ورمنه زینب دربارو کې ودروي نن ته موسی ځوان سموي یبنة لقا ټولو سفیرانو باندې یزید وپېژندل څه ویې پېژنده دا چوک دی دا چوک ویلی شي دا به د زهرا لور ورمنه زینب یایي دا به دغه بیبي یایي شجاعت سه بیایي شهامت او شجاعت سه بیایي دا جمله ډېره خوندوره جمله دی که غواړې زړه باندې ولیکئ کید کیدک وسع سعیک والله لا تمحو ذکرنا کید کیدک یزید څوره مکر څوره فریب څوره تلاش کوای شي وی کا وسع سعیک څوره تلاش ده خورید ده وی کا د بادشاہ تخت و تاج استعمال کا ایوا کربلا نه لاش کربلا جوړی کا لا سوار مشاهدان کا خو والله لا تمحو ذکرنا آل محمد ذکر بتا ختم نکی محمد آل محمد دا ذکر بخاتم نکی از که زینب یک بار به شام اومد شام را ویران کرد و رفت ورمنه یور شام در آغللا خو شام رنگ لالو دا حسین جنڈای والا کوالا بس حق لرید اگر شاعر اگر حسین نبود اسلام در اسلام میمان و اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمان که چیر حسین و اسلام بداشته نو خو که ورمن نوی بیا بچو کربلا داشته نو پیشنده دا دغی بی بی مون احسانات دی دعا دا که خدا کال داشت بیوریزی متورمن زینب کی نصیب بکر سالی کی صلوات واسطه محمد آل محمد بانده